والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه سيدنا الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب دې په بیان دو قضاګانو کې، کتاب دې په بیان د فیصلو کې چې حاکم قاضي هغه فیصله کوي په څنګه فیصله کوي. ذلك الذي على المدعي وبما حدثني أبو طالب يأخذ قاضي بصلاة قال فلا يكون عن ابن جريج الذي ملك ذلك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد نزل الله من كان نو خبر کړي چې خلکو ته په دعوت دی باندې دا تعان ناس دعوت کوي چې خلک دماء او رجالین او اموال ورو دوینه دعوت کوي د مالونو دعوت ولكن الذين على المدعي قسم په مدعي باندې قضا اصل کې احکام شی ته ویل دي، امضاء د حکم صدا ویل دي. وقضينا الى بني اسرائيل حاکم ته ځکه قاضي ویل دي لانه ينزل احکام، ځکه دا احکام جاری کوي په خلق باندې، احکام دا بربادي په خلق باندې. امدارنګه قاضي ځکه دا حکم چې په چا باندې واجب وي دا باغی باندې دا فیصله. امدارنګه دې ته حاکم دی وجنه ورته کی ځکه دا خلک ظلم نه زیاتی نه معنی کوي. عربی حکمت الرجل نو معنا اذا منعته. امدارنګه حکمت الدعوه چې کله دعوا دا غي سر منکه او پریزي نه چې مخکلار شي فائدہ دی ورته اچولي. امدارنګه حکمت د حکمت د کوي لیکي ځکه چې د خواهشاتونه انسان چې نه دا معنی کوي. وما يؤتي الحكمة فقد أوتي الحكمة. علم ته حکمت دیو جنول کې چې د خواهشات نفسانیونه انسان دا معنی کوي. دی حدیث کې دا یو قاعده اصول دا کې چې یو سړی په مجرد دعوه باندې چا باندې دعوه وکړي نو دا څه باندې دعوه وکړه شپه دا شی ورته ور بلکې دا بیانو ته محتاج. یو سړی بل چا باندې دعوه وکړه نو ته به مدعی ته چې ته گواهان راوړ، دولاني گواهان راوړ. هغه گواهان چې راوړي نو گواهان ته کوم څه نه چې د چرچن بنیانې پیدا کړي یا قسم قرآن پیدا کړي یا قسم قاروي د هغه با سرن علانیتن د هغه تصدیق تسکیه کارا کدا دا چا باندې گوي کې هغه ته منظور نه وي دي کې دا د صفات دا نه مانه وګوره چې د بیا د هغه رسول قابل ورته کاریم تسکیه وکا سرن تسکیه وکړه د جمعه امام جمعه مشرتا موجود ولګه خط ولګه چې دا دوه کسان تاسو د محلي گواهان دي ورته چې دا څنګه خلک غلط کو بنوي دانیان کو بنوي دانګي هغه تصدیق وکړه هغه نه بعد ور دي کوي دا منظوري گواهان وي او یاداره مدعی تصدیق وکړي ولکه دا تابانه داوی کړی چې ما کتاب دې پکړل اخري کال دی هغه ته یو ځان سره وي ما وایي هو بیر پر ما مستره خیر دې ما غوښتیو اوس دې ته ورکوم ته تصدیق دې کتاب دې نو خبره کړه. اوس چې ته گواهان مدعی سره نو مدعی ته چې نو اوس قسم دارای او کوم مجرد دعوه باندې تعامل کړو نبی صلی الله علیه وسلم چې د خلق مبینی د خلق مالون او خلق مباح ده د چا مدعی نه وینه محفوظ نه مان محفوظ د چا وینه باندې دعوه کو دي ما مقلار وجه دي وجه نه مراد وجه مال باندې دعوه وکړه بیا خدا محفوظ دي نشي نو د دې صيانت کېږي په گواهانو باندې کېږي او بل په دې باندې کې چې مدعی نو دې ته قسم دعوه یمین دا دې ته متوجي کېږي خدا قسم چې مدعی ته ورته نو برابر خبره ده چې مدعی او د مدعی په مابین کې اختلاف وی او کذب اختلاف وی او کذب. اختلاف څه معنا؟ اختلاف دا معنا چې یو سړی وایي چې دا پیژندل شي چې دې مدعی په دې مدعی سړی په دې زیات په امر باندې دعوه کړی ده او د دې په مابین کې ما ته پټ و چې معامله و داوی کړي ما ته پته و د دې په مابین کې د قرض خبري داوی دوه گواهان په دې باندې گواہی وکړي چې د دې معامله و د دې په دې باندې قرض هغه داو او څوګینا چې شبهم کفایت او څوک وینا ته به وګوري چې دا مدعی دعوه کړي زیات په دې فکر باندې دعوه کړي دا چې سړی په دې باندې دعوه کولې شي کنه شي کول یا دا دې چې دې سړی د دې سړي سره معامله کولې شي کنه شي کول. مثال دې یو طالب راوځي هغه ویل چې نواز شریف باندې 2 کروڑ روپۍ پټي ولا چې فري اوس ته چې باغې باندې دعوه کې
اوس دلته استاو د هغه په مابین کې البته نشته اختلاف دا نشته اوس ته په هغه باندې دعوه کولای شي کنه ته په هغه باندې دعوه نشي کولای ولی ځکه تاسو په مثال باندې مثال په هغه دعوه نشي کولای ځکه تاسو 2 کروڑ روپۍ د کم جنک او بل څو د هغه په مابین کې اختلاف د کم نه راځي دا په جمعه کې څو کړي دي چې ډیره شي سبق کوي او هغه چې نو په من کې ګډي دنیا منځونه ګډي چې کوي نو څو هغه په مابین کې اختلاف نشته بل څه په هغه باندې دعوه نشي کولای نو دی وجنا نو اختلاف بعض وی چې جنو دا شرط نه دي او بعض علماء هغه چې نه اختلاف چې نه دا وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي هريره عن ابي هريره عن ابي هريره عن ابي عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يا مكاري فقول لكم بشاهد وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه محمد بن عبد الله قال حدثنا زيد وبه قال حدثني زيد بن سليمان قال قال رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دې مسله کې اختلاف دی یہ حدیث نظر معلومیږي چې قضا په شاهدین او یمین دا جایز ده امام ابو حنیفه رحمه کوفی امام شافعی حکم امام اوزاعی رحمه الله امام مالک رحمه الله غداوی چې قضا په شاهدین او یمین په یو شی د احکام کې دا جایز ده او بعض علما هغه وی چې دنه دا جایز ده او دا حدیث هغه لپاره دا دلیل نو دا روایت د مختلفو صحابه کرامو هغه نه راغلي نو معنا دار موږ پیغمبر سلام قضا فیصله کوي یمین او شاهدین معنا دار فیصله کوي یمین باندې وکړه امدارنګه پچا باندې په شاهد باندې بلکې التا صراحتن قران کریم کې التا دو غواهان پکړنی او اشهدوا ذوی عدل منکم دو سړي وي او تسړنی فرجل و امراتان یو خود په بدل ځای مقام نو التا صراحتن قران کریم په دی باندې دال نو پیغمبر علیہ السلام فیصله یمین باندې کړی دا یمین باندې او سره د شان د شاهد نه نو معنا دا نبی رسول الله والسلام اول شهیدان د مجاهدین طلب او ځانې سره شهیدان نو قضا بیمین د پیغمبر اسلام قسم راځي ته چاته مدعا علیه ته قسم راځي ته ځکه الته د مجاهد لپاره یو شاهد او دویم شاهد دا ورته قالوا يا لنا حكم حتى لا يغلب لكم وفي قال حدثني يحدث الشافعي يقال فلكم ويقال الشافعي وقال اليوم بينهم في بيت السلام عن مسلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تقسمون الي ولا عن بعضكم يقول الحمد لله في بعض قال له على نحو بما قوم وتقاط له من الحمد لله وانا اذا حجت باندې خبر طریقه باندې هغه په بار سره د خبرې کوي هغه طریقه باندې کوي پیغمبر علیه السلام څنګه نه چاهم هغه وی فصیح او بلیغ وی نو د باندې تشریح او په دې باندې حلالي دي نه او نبی له سین معنا بشرون دا تنبیه کوي په دې باندې چې بشر انسان وردا په علم غیب باندې دا پیږي نه بواطن باطن سيزونه باندې پیږي مگر دا چې الله تبارک وتعالى اسلام دا ورته ځکه حکم د خلقو په مابین کې دا په ظاهر باندې کیږي او د دې اسرار پټ رازونه د الله تبارک وتعالى تسوي شي ځکه که حکم کینو فیصله کې په گواهانو باندې کې دام ظاهر دی که فیصله په یمین باندې کینو دام ظاهر دی حقیقت الله ته معلوم دی حقیقت ته معلوم وي گواهانو د صدور د دې په عمل باندې دا وکړه دا حقیقت معلوم دی چې دا شی د عمل دی کنه دی کینو ورته ورکه کني ورته تخپل کان خو دغه شریعت حکم کې دا په ظاهر باندې کې نو احکام دا په ظاهر باندې بنا کیږي انسانان مکلف په ظاهر باندې دي نو په باطن باندې ځان دي کته چې دلته د دې حدیث نظر دا معلومي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې قول نه معلومي چې کله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې حکم په ظاهر باندې وکړي او هغه د باطن خلاف ظاهر باندې حکم وکړي نو نبی رسول الله بعد کثر تاسو کې مبالغه خبره چل باندې کوي دا څنګه چې ما ته خبرو کې فصیح بدیږي زه دا په قول باندې عمل وکم حقیقت تاسو نه ګوره د وو په تعبیر تاسو جدا یعنی دا معنا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم حکم په ظاهر باندې کې دا مخالف د باطن او سره د اصولین دا قاعده او قانون دي هغه له چې پیغمبر اسلام په احکامو کې په خطای باندې قرار راکړي نشي پیغمبر اسلام په حکم کې خطا شي او په خطای باندې د باقی پاتې شي دا پیغمبر اسلام باندې حکم نشي کېدلی ظاهر د دې اصولین او د قاعده او د حدیث په مابین کې تعارض او تضاد موجود دي لیکن ته وایا تعارض او تضاد نشته دغه حدیث معنا دار چې پیغمبر اسلام حکم کې بغیر د اجتهاد لکه بینه او گواهانو باندې په دې باندې حکم کې په یمین باندې حکم نبی صلی الله علیه وسلم هغه درو نو چې په دې باندې حکم
او پاتې شو د اصولینو هغه قاعده چې کوم دا نو هغه دا ده چې نبی رسول الله حکم په اجتهاد باندې وکړي نو نبی رسول الله هغه باندې برقرار پاتې کېدل نشي بلکې الله تبارک وتعالى نبی رسول الله د دې علم ورکړي نبی رسول الله د دې تدارک چې جن الله تبارک وتعالى هغه پاتې کېدل نشي او معنا د حدیث دا ده چې بغیر د اجتهاد نه پیغمبران غواهانو باندې یا په بیانو باندې پیغمبر اسلام حکم کوي اصولین او قاعده په اجتهاد بناله او د حدیث دا بغیر د شان د اجتهاد نه قریب باندې وایم فإنما قوله بشهد من النار وقال حدثنا وبدون بشهد قال حدثنا وقال حدثنا وقال حدثنا وغير كلام عن شكل يسنان له قال حدثني حسن بن يحيى قال عن عبد الله بن قال 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 يوم المسلمين أن يوم القيامة رضي الله تعالى عنه وفي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء خطيبا بالدبان الذي قال لي فقال أنه يأتي إنما أنا شرواته يأتي يقف ولا لقاط بعضهم يكون أبلغ من بعض فاحسب أنه قاتل قاتله وصوم قضية له يأتي بحق مسلم فإذا الذي قبل ذلك فيأتي لا يذهب وفيه قال حدثنا عبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أنصاري قال حدثنا أبو عبد بن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معه القيامة يقول يا الإسلام وحديث وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرنا بفقط بذلك من ثلاثة فأخذ بيده وقال حدثنا أبي المسلمين قال حدثنا أبي المسلمين الشافعي وقال النبي رضي الله تعالى عنه قال تقبل منكم لكم وكذلك في الإمارات الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل صحيح لا يقول إلى يومه أن رسول الله ما يكفي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو یو قاضي د چا په حق حکم کوي قاضي د چا په حق فیصله کوي او دا شی د هغه سړی نیوي او دا چې قاضي حکم ما ته وکړ فیصله وکړه نو دا کوم محکوم لغوی قاضي چې کوم شبانه حکم کړی دی دا د مدعی ته دا ور حلالي نه دا حلالي نه او همدارنګه کپدی باندې گواهان پیش مدعی په دروغ باندې نو دې سړی د پردا شعر واقعي نه او سره دې نه چې سړی علمي په دې باندې ما دا غوان کو موجود دي دروغ او قاضي کې سلو کې دا دې تر واقعي نه دروغ غوان او یا یو سړی دروغ غواهان تیر پر وجه سړی د خلې د طلاق او کړه د عیدت کې شوی هر ختم شوی دي هغه نه باندې سرمانه کاټل دروغ غواهان تیر پر وو مونږ دې د دې طلاقونه ورکړي عیدت کې شوی دی ورته نکاح کړي او دا کوم سره چې نکاح کوي دی یقین چې دا څنګه غواهان دروغ زمانه پاره دې طلاق ورته نه عیدت کې شوی دا ورته نکاح کوي په دې باندې دا حلالي نه دا د کوم دا نبی صلی الله علیه وسلم د په ذکر یو قطعه دې سره لپاره دا جدا ځکه پیغمبر علیه السلام چې دا وای فليحملها وليذرها دا پیغمبر اسلام تهدید ذکر کې ضرور نه ذکر نو دا معنا نه ده چې تخیر دا ورته بلکې وعید او ضرور پیغمبر اسلام نو هغه ذکر کوي نو معلومه شو دا چې کړي اکثر خلدا سوي هغه د حسد د کینې د وجنه یا د بوج د وجنه یا خپل مابین کې سره ورانه وي اصلي هیڅ پریته یو بل باندې داوو چې راځه تکلیف کا او کشیت نه واخلي نو په ځان ترپم نه کوي قاضي جج حکم کوي د لپاره هر مسله وي په دې دې یقین ودا زمانه دې دا د فردا محکوم له دې دې لپاره مدعي لپاره دا نه حلال الا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال المعروف في يوم ويأتي باندې کله معلومي کې نفقه د خدای دا واجب د خاوند باندې او دا اولاد چې کوم ماشومان وي دا نه فقط په خاوند باندې او نوی نو نفقه د اولاد واجب ده نو خدا نفقه د خدای دا مقدر بالکفایه ده نو دې ته اندازه باندې ورته چې څومره دی دا کافي کی او بل دینه معلومه شو چې دلته د افتاء په صورت کې د ضرورت په صورت کې کله اجنبي خدای आवाज او خبري اترې ورته وکړي قاضي حاکم دا هم جایز او یا یو انسان د بل انسان د قاضي مفتی په حق کې شکایت وکړي انسان نه دا څه وکي چې هغه د بد غني دا په غیبت محرمه کې داخل نه دي لکه دلته ابو سفیان ته ویل چې ابو سفیان رجل شقیق د یو بخیل سره لا یعطوني من النفقه ما يكفي ما ته زما بچو ته کافي دومره شی راکینه کدی ته نو فرم نو دا څنګه ده دا جایز ده که جایز ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه نو داو بل دې حدیث دا معلومه شو
چې د اولاد کفالت دغه باندې انفاق خرڅ کول د پلار د مال نه کخره لګي دا خرڅ کوي نو دا چاته او بعد وی چې نه او اولاد صغیر باندې کفاله غریب وي نو دلته کې د قاضي دا شرط دی چې د مور د قاضي حکم کوي ته د پلار د خپل د خاوند د مال نه په اولاد باندې خرچه دا کوه نو دا چاته او کداغي اجازه نه قاضي حکم نه کړي قاضي په فیصله نه کړي او دا په خپل کې نه بیا جایز نه بل دا معلومه شو قضا هغه سره نکاح شوی نه د حاجت او ضرورت د لپاره وځي د خاوند د اجازه نه ماتوا وځي او اذن د خاوند دا ولروي یا د قضا دا د خاوند پر ادا باندې کوی دا دیني زیره د مړي دوی ته خپلوانو پرغل د نږدې نو خاوند سنوي یا دلالتن اذن موجود نه جایز دی او که د خاوند اجازه نه وي او هغه منع کوي کلری وی نږدې وي نو بیا وتل دا ولر جایز او محمد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود خبر حدثنا جاء قال حدثنا محمد بن قال حدثنا جابر بن قال اخبرنا صحابي بن عثمان بن عن شعبي بن الاسلام قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا بن سوريا وقال عائشة رضي الله عنها قال جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما كان لنا على الله عليه على جبال نحب اليه يقول الله مسکن درجو تیرکی کول سړی تیرکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې جن نبی صلی الله علیه وسلم پیر چې کم خلق دې کور دې مکه په مخ باندې وسیږي وې دې خلق کې ستانه محبوب سره ما تدا بلنس او وقال تعالى ذلك بأرضنا وأحب إلي أن يعبد الله من هذا الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الذين في جريء وقال يا رسول الله إن لا تجد رجل مسلم قال عليه حاجة ممسك من لا سنني ولدي خطنا في جرس شهيد ممسك وفيه قال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يكفي عليه الإمام الكبير قال حدثنا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا جابر بن الدنيا قال قال رسول الله ورسول سليمان عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت ذكر وقالت رجعها قال يا رسول الله ما كان لنا يهدي خلال تعبد إلى يسوع إلى ذلك ما قال ولا إلى ذلك ما قال أن يعود لنا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي في يدي وقال يا رسول الله إن لنا رجل مسلم قال عليه حاجة إلى الذي هو عيالنا قال لا إله إلا بالله بما قلنا ثلاثة فيزيلكم أن تعودوا ولا تشركوا به شيئا وتقسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول لكم قال وتقبل السؤال وإذا فلا يبي قال حدثنا شيخ وبه قال حدثنا شيخ أبو قال حدثنا روان عن غير الإسلام غير عن الإسلام غير أنه قال ويسقط لكم ثلاثا ولن يكتب لك ثلاثة وبه قال حدثنا شيخ بن إبراهيم عن حنزل قال أخانا جريما عن رسول الله الشافعي عن رواج قول المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر عليكم ومن والبنات ومن أحلاها فيه وكان لكم ثلاثة قيل وقال وكذلك السؤال وإذاعة ماله وإن قال حدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا وعبد الله بن موسى عن شيبان رسول الله قال يحسبه قال وحرم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن إن الله حرم عليه وبه قال حدثنا وابن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن وليدا قال ابن هذا قال حدثني إسماعيل بن قال عن الشافعي قال حدثني كعب بن مغيرة بن شعبة قال وعلي رضي الله تعالى عنه من المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كريم الصلاة إذا قال وإذا صلى عليه وسلم دې حدیث نام علمي مراد کثرت سوال نه هغه سوالونه چې بې فائدې سوالونه نو او یا هغه سوالونه چې هغه ته حاجت او ضرورت دا نه یو سوال او سو وی مراد نه لار چې خلق په لاسونو کې سماجو دا نه چې نه دا وایي او دې چې دا ما سره یا کثرت د سوال دا ما چې د خلقونه نو ډېر سوالونه کې ته وښونه د خلقونه کې او دا غي پښتنه کې چې دا سړی څنګه لري دا څنګه چا په دې باندې عمل کوي د سړی حال تاسو کې او د دیو جنا د کچې دام دې باندې کې داخلي دا سړی څنګه لري
د دې نوم سره د دې قبیله سره د دې ناس ولاړه سره دا څنګه صدا مونږ کې دا څه کاروبار کوي او دا چیرته زیرا دی ورځې ته کې شپې ته کې دا کدا چې لګیاوي دا په وګړو سوال کوي یا اذا عد مال وجوه شرعیون ما سوا مال دا مصرفه حالانکه د کدی کې مال ځای کول هغه چیزو چې هغه پیدا پکې نیوي انسان په هغه وجوه کې دا مصرفه دم حرام او حقوق د امهات دا حرام دي د کباینو همدارنګه حقوق د اباو حرام امهات ذکر شته او ابا په داخل دي امهات ذکر کړي د کلمین د حرمت د پلانونو ډیر اکد ذکر پیغمبر علیه السلام ته تاسو شوی من ابر قال امه ثم امك نو بیا څلورم ځل پیغمبر ثم ابا ذکر دې اشاره ده چې د میندو داغي حقوق نو دا حرام دي د پلارانو نو دا هم چې نه دا حرام او د بنات حرام دي د عربو هغه د عادت منعها نو معنا دا چې کوم حقوق نبی رسول الله دې نه معنا کړی دا چې یو سړی کوم حقوق پتا باندې متوجي دي نو هغه معنا کوي او طلب د هغه شي چې ته مستحق نه هغه ځان تراکاږي دې ته حاصل او منع چې کوم حقوق ستاسو دې مری دا دې مورده هغه د خلکو نه معنا کوي د پیغمبر علیه السلام دې نه معنا او ولې باندې حدثنا توبه وقال حدثنا وقال حدثنا محمد بن سوق قال قال عبد الله بن الله رضي الله عنه قال تقول الى ما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Orang-orang yang tidak kalau tertulis dalam kitab Malik, Abu Bakar al-Hafiz dalam apa orang tahu di mana dia sebenarnya itu, orang-orang yang itu mengambil dia bila itu dalam diri, anak ini kami masuk di dalam diri anak ini orang yang orang kawan Lokal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pada hadis itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Muhammad yang ada di bahasa orang dalam kalau hadis Muhammad yang ini hadis pada hadis yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT dari para ulama yang Muhammad bin Sa'id para hadis itu sebagai itu pada hadis ini juga bilangnya Alhamdulillah yang sangat tidak itu ya ada hadis riwayat jadi hadis دا معلومي چې حاکم کله حکم کوي هغه خپل کوشش کوي او کچې ته کوشش نه کوي دا اهل د حکم نه دی حکم ولا جائز نه دی کچې ته کوشش یو نه کو او دی حکم وکړو نو دا سړی ګناګار او دې که حکم د شریعت سره موافق وي او کني ځکه د دې دارا چې اتفاقی سره پلی خبره وکړه او فیصله وکړه هغه پاتې هغه شو موافق شو د شرع سره اتفاقی حکم داو دې لپاره یو اصل شرعي نو دا موجود نو ځکه به ټول احکام کې دامدار ځکه بل حدیث کې راځي چې قاضیان یو هغه د جنت کې دوه حقوق دي یو هغه د کوشش وکړي سایو کې کوشش وکړي او دا سره د سرل دینا حق ته پوره کېږي نو دا سره د فخر جنت دا په جنت یو هغه چې هغه جاهل وي نه پوي دی باندې نه پیږي حکم کوي او بل هغه د خو ته معلوم دي چې دا حکم دا څه دی بیم په غلطي باندې حکم کوي نو دا دواله چې دا حقوق دي دا په جنت او ابو بکر رضی الله عنه وی قال السلام علیکم سید قال السلام علیکم و لیکن و یا نبی علی ابي قال ابي وتقول يا رسول الله يا بدنا وقال سيدنا الا تقم يا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد سيدنا والله ربان دا وصل ذکر راغلی دې نه ما سوا مخکې تیر شي قاضي په داسې حالت کې حکم کوي چې د دې دماغ د دې طبيعت استوار برابر نه دی حکم به بالکل دی وخت نه رضی روحي او خیرات د خپلې د خورلې او حکم باندې دغه دی وخت د دې طبيعت برابر نه ډېر خورلې د بوج د تکلیف د په باندې دماغ باندې نه دی باندې کې دي چې غلط ډېر سخت وګوري انتهایی وګوري تمام ورځ تیر کړ چې 2 بجې لا جمعه ته نه تک مستیان او شراب یاره زمونږ په سره دوه او ورته اول روټي راو چې څه ماړه ځای نه باندې او لکه په لکه د دماغي دی وخت انسان دا کار نه یا مثال انتهایی ډیر خوشاله من حيث لا يحتسب چې جمعه ته لار ورته د خلکو په سره راغله او هغه نه بعد
خبر نشلی بیا شل کال چې منډه ولې اب چې خو برابر کړه کار وشو او سړی طبيعت برابر دی چې دا غده دا خو دوه خوشاله جمع شو د خو د دین د تربندي وکم اول تلاش شمه انت ودا د کار شروع ها واړه و دلته د سر یو د تربندي او کلی تلاله کړه د تربندي ډیره جمع ډیر خوشاله دی یو وخت په پیسې ده لکه د طبيعت خوشاله د خوشالۍ د وجه نه کېږي چې په غلطي کې وایي ډیر هم او غم دې په باندې هم غم په باندې ډیر زیات دی غم ټول کال ډیر کړ او چې د تربندي وشو ولکه خارج یې کړی او دی وخت هم حکم فیصله نه کړي دی وخت هم فیصله حکم نه کړي ولې ځکه دی وخت دی باندې ډیر غم دی همدارنګه خالی بولو ډکو بولو دا څنګه دی وخت هم حکم نه کړي ځکه دی وخت کې دې شته ور خطا دی زرګر چې راځه خواته خواته چې زر رام ورته واده نو دیو نو معنا دره چې کله د دې طبيعت او استوا مګور شریعت دومره احتیاط کړی دی دی وخت دا فیصله نه کوي که فیصله وکړه نو په دې وخت دې فیصله ګوره نافذ ده او یا أبو عبد الله محمد بن صباح وعبد الله بن عوف الهلالي جميعا رضوان الله قال ابن صباح حدثنا ابراهيم بن ثابت إليه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن قاسم بن محمد بن عبد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث يومنا هذا لا سورة في أمرنا مرة الأمر الدين صحيح حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عبد جميعا عن أبي عبد القادر حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت قال محمد بن عبد الله ثلاثة مساجد أو ثالث قال يسمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعمل ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رجل قبل شهور قال حدثنا يحيى قال ولا قال عبد الله نو دا بعد النبي او د ګروپ د عبد الله بن عمر بن عثمان همدارنګه بن عمرتا نو د عبد الرحمن بن دا ضرور تابعین دي بعد مخکې او سند دي باقي کوم شعبي چې کوم روایت راغلي د قاتل د مغیر بن خوانه البته ضرور تابعین بعد عن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابي عمر كلام قال عن زيد بن خالد بن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اقول من الاشاره الى التي في جنة قبل ان يسرى معنا دا چې انسان نو هغه غوړي انسان د پاره حق واغ انسان د ایمان قبول د ما شاهد دا دی باندې راځي نو هغه چې دا شیخ ستانه د دې غواړم د خبر نه دوه کسانو جګړه لاندې دی خپل غواها پیشکړه مې دا خبر نه دا زما غواړي هغه په ګران واره کړه چې جګړه ده او زه دې غوړي کوم چې تاسو پلان یا ستانه کدا شیخ هغه تیو او دا دې ویډیو کې چې دې پاتې دې غواړي دا ځان شاید وګڼي نو دې ته ثواب دانه لري او یا معنا دار چې کوم د انسانانو حقوق وی بغیر د دې نه دې پورې مختص وي نو مثال دې پورې مختص وي نو هغه کې دا سره ولګي چې دینو هغه کې شهادت او غوړي مثال طلاق دې عتق دې یا مثال دا وقف دې وصایا عامدي د دې ما شو حدودات دي نو اوس هغه ولګي چې په دې کې دا غوړي څوک خبر نه دي او چې زه په دې کې گوایم نو د دې دا شاهد پیغمبر علیه السلام دې صفات بیان کړي دې ته خیر او شهدا وي معنا دا دې کې ریا نه و دې کې پیسې نه وي ډیر هغه کنه دي او په خپل راغی او په خپل خرچه باندې راغی او یاد لرئ دې یو ذمہواری واغ ذمہواری کې نه غواړي اخلاص کړه چې دا کار دا کوم دې دي کوي وهي قال حدثني ابراهيم بن محمد قال حدثنا شباب قال حدثني ابو عاصم قال حدثني وقال رجل الذي ارجع لك ولا ترجع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وقال ما قام ما جاء الله إذا ما جاء به وتابع به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء إنما ذهب في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إنما ذهب في الجنة فعاد إلى فعاد فتاجد أولاد الصلاة والسلام وقال به وقال الله عليه وقال سليمان ده استعمال داوود عليه السلام فیصله چې د کبرا په ځای ولې دا ویل چې د مشابهت د دې کبرا سره د دې ډیر
او یا د دې په شریعت کې حکم دو چې دا د صغرا او د کبرا د کشر او مشر مابین کې جګړه راشي نو فیصله به د کبرا د باندې او یا د دې و د دوا یا د دې و چې نه کړی دا بچی د کبرا په لاس کې هغه د خصوصیت کې دي چې د دې بچی او په شریعت د داوود علیه السلام کې ترجیح ولې ته دې ته ورکول کېده او سليمان علیه السلام بیا په طریقې د شیلې باندې په طریقې د یو چل باندې هغه دا فیصله چې دنه دا غوړه کړه هغه دا طریقه غوړه کړه هغه ویل چې چاړه وروړي نه دی کوم هغه ته پته ولګی چې دا کو کشری ویل یاره مغې ته ورته د سینې سليمان السلام د دې چل د وجنه فیصله دا وکړه چې یاره دا د دې بچی دی ځکه هغه څه کې نه د وچې نه مې کوي ما هغه ته بیا په مرګ باندې قایل نه ده معلومي کې دې بچی نو داوود علیه السلام کته چې دا په سليمان علیه السلام داوود علیه السلام حکم نه باندې څنګه فیصله وکړو یو څه دا حکم چې دینو مات سليمان علیه السلام اجتهاد کړ داوود علیه السلام مستحیل یو مستحیل په بل مستحیل حکم ماتول نشته مو داوود علیه السلام حکم قطعا نو کړ او یادار دا داوود علیه السلام فتوا ورکړو حکم نو کړ یو فتوا دا هغه ملزم نه دی الزام د خاص نه راوړي دوه کسان لاړ مفتي سیو ته او ورته ورته موږ دا فیصله ده هغه ورته دا شی د زیر هغه امر یې نه منو ځکه د مفتي خبره نه منو یو د قاضي حکم دی زید او د امر جګړه شو قاضي د حاکم ته ورغ هغه ورته فیصله وکړه شرعي حاکم دی قاضي دی رسمي هغه فیصله وکړه دا شی د زید دی امر یې نه منو ویني معنی اب چاته حکم وکړي یا سوګراوات او یو دو سوګانو چې منی کړي اوس مفتي دا نشي کولای ځکه د دې خبره په فتوا دا ورکړه حکم الزام نه راولي د قاضي حکم الزام راولي داوود علیه السلام فتوا او حکم یې کړی نو او یاد علي چې د دې په شریعت کې فتوا حکم جایز چې یو حکم وشو هغه نه بعد دویم حکم دا جایز او یاد داوود سليمان علیه السلام دا کار دا یو حیله و اظهار د حق د پاره سليمان علیه السلام دا کار دې لپاره کارو په چې دا څه د پدې کې رښتینی ځکه دروغ نه ده خو جو وجه چې کله کبرا اقرار وکړ نو دې دغه په اقرار باندې عمل وکړ د حکم نو ورستا ولی ځکه هغه د دې ورسته د حکم نه هغه ویل چې دا حق د دې دی ځکه په دې حیلت چل باندې اظهار د حق سليمان علیه السلام داوود نو یو سړی ته دا اظهار د حق معلوم شي چې دا فیصله شوې ده ولکه یو جج دلته چې جنو کې ابتدایه ده هغه نه بعد مرافعه ده او تمیز او ستره محکمه ده دیبا یله کدلته دا انګریزي نمونه دي چې مجلسریات ورته وي څه ورته وي هغه نه بعد بیا سپریم کورټ دی هغه نه بعد ری کورټ دی دغه سيزونه روان دي دا څه لپاره و دا یو فیصله چې بل تلاړ شي هغه وګړي چې دا فیصله دې نه هغه ماتولې ځکه هغه دا معلومه شي چې دا فیصله په حق نه ده عليه الصلاة والسلام فرضا وقالوا يريد يسروا فقد طيبا فقال السبحانه يرحمك الله ورحمه وقضى به قال موسى والله يسلم به رضي فقط الى يوم ما نقول الى المدير وفي قال حدث يسوع بن سعيد قال حدثني يقول حسن يعني غير الصنافي عبد الله يقولها قال وحدثنا عمير بن الاسلام قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا روح وروح قاسم عن معاذ بن عبد الجميع عن سيدنا بلال بن سعد بن حديث بالزمان عدي وقال قالوا استحقاق إصلاح العدل بين الخطين وفي قال حدثنا محمد بن واحد قال حدثنا فلان قال حدثنا قومنا عن خالد بن ابي قال هذا ما حدثنا وما حدثنا هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل بالرجل قال له وذكر الرجل الذي قال في قوله جبرنا يا الله فقال له قال قدامك به إسماعيل عليه السلام ولا حتى من هذا وقال الذي شرك قال الذي شرك إنما بيت تعالى لا ورثة بكرام او پھر خدمت کا جنابت وہ دیکھ کٹوئی پیدا شستر در دی ما در نظم کا جو کٹنگ میں بنوا دا سٹارٹ ہو تو کام نہ لا او یہ ہوتے نا ما در خدمت کا کڑی وہ کٹنگ میں طرح سے پر گئے اثر سٹارٹ ہو تو کم کا ہاں قال كما الذي حكم إليه فقال أقول لك وقال أقول بجاهد فقال أسكر ولا نجاهد أنتم ولا نجاهد وأنتم وتتصدقات وتمهر قرآن ده بدا ماشي من داخل سلسله وتو دا په هغه خبره ده ورس کټی نه چې سترو درونه چې د خاورو کټی ته ورته وري او یا چې نه دي کبھی بار حضرت ایسا ویلا ویڈیو اور والا ما جنا یا سمجھ لیا کہ یہ ہم جانا ہے کہ اللہ
الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اله بیله چې د دنیا ورځ کې نه نن په خپل وعده باندې وفا وکړه والسلام موږ دې د طالب سره دعوت ونه کړو هغه خراب کني دا پورا کېده نه سبب والصلاه والسلام علی خلق محمد و علی وسلم اجمعین الا من غنو ما تفسیرات معاف تاجرون ایمان کامل طالبان فاضلان عالمان د دین خدمتګاران یلا تبارک وتعالى څومره مدارس کومارینو مرکزونه دینی درګاوونه ټول شفاعت الله تبارک وتعالى نصیب الله څومره طالبان یلا فاضلان عالمان دین خدمتګاران د مصیبت او مشکلات او پریشانونو وساتي ضرورت الله د غیبونو پوره د انتحارات سره خسر درونو نصیب یلا رسول سبحانه پاک په خیر او خوشحالي سره ترته الله تبارک وتعالى ټول حافظو ته سره موږ قوت پیدا الله زموږ ټول اعمال لريو د سمعت نو ساتي موږ څومره اعمال کو الله دې قبولیت ورکړي وصلی الله تبارک وتعالى الله مشکلات مجاهدین حل مشکلات الله پر حل بیماری ته الله ټول څه کټه